دیو چې ډېر زیات غریب یم قرض را باندې راوړېدلی دی، زه ډېر زیات پریشان یم او نوره پریشاني مې نه وي، د قرض نه هم نه یېرېږم، د غربت نه هم نه یېرېږم، هغه به الله حل کړي. خو کله ناکله زه پریشانه یم او هسې پریشان یم. دې ته هم وایي په عربۍ کې، هم یو همي او یو غمي. غم دې ته وایي چې د هغې څه وجه معلومه وي، او هم دې ته وایي چې وجه نه وي معلومه، سړی هسې خفه وي کله ناکله. دې لپاره بهترین څیز هغه یو دا دی چې سړی د قرآن سره اوسېږي. دویم علاج د دې دا دی چې سړی ځان خوشحالوي، هغه د زیړې کپړې استعمالوي. څنګه؟ آف وایټ نه، آف وایټ د زیړ او د بادامي کلر په منځ کې چې څومره کلرونه دي هغه چې کوم سړی استعمالوي نو دی به خوشحاله وي. قرآن کې دلیل دی، الله جل شانه فرمایي انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. دا غوا د بني اسرائیلو دا زیړ رنګ وه او ښه زیړه وه، ښه ډوبه زیړه وه. نو ډوبه زیړه الله جل شانه فرمایي نو ډوبه زیړوالی چې انتها ته ورسي نو بادامي کلر ته جوړېږي. د بادامي کلر پورې چې کومې کپړې د افوایډ نه واله د بادامي کلر پورې دا چې څوک استعمالوي نو دی به خوشحالي. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په دې آیت باندې دا خبره ذکر کړې چې څوک زیړې کپړې استعمالوي یا زیړ پیزار او زیړ ټوپۍ استعمالوي دی به خوشحالي. ځکه الله فرمایي تسر الناظرین، دا داسې رنګ دی چې خلک خوشحالي. دریم علاج د نبي علیه الصلاة والسلام دعا هغه ښودلې ده چې اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من البخل والجبن واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. د دې سره بس قرض هم ختم شي او غربت هم ختم شي او ستانه ناراستي او کنجوسوالی هم ختم شي او ستا چې دا کوم غم او پریشانی دا هم ختم شي.